محمد عامر د پاکستان نوجوان کلاړیانو حواله سره یو ټویټ کړی دی. یو داسې خبره کړې ده چې تاسو وورئ نو یقینا محمد عامر باندې به غوسه درشي چې محمد عامر ولې دا ټیم سپورټ کوي. چې کله بابر اعظم په ټیم کې نو عمده محمد عامر، عمده اماد وسیم، س نام نهاد صحافیان بو چې پیټ صحافیان بو، لفافه صحافیان بو چې پاکستان ما میچ بایللو دا غي الزام به ډایرکټلی په بابر اعظم باندې لګیدو چې بابر اعظم به بیټینګ کولو کو نه وکړو، بابر اعظم به پرفارمنس خو بیا به هم الزام په بابر اعظم باندې لګیدو. او بل طرف ته چې کوم اوس نوجوان ټیم دی نو د هغې په حق کې هغه ټول خلک ټویټس کوي چې کوم د بابر اعظم خلاف وو. محمد عامر ویلی دی چې کوم د انډیا نه پس پاکستان میچ بایلو هغې نه پس محمد عامر دا بیان جاری کړو. محمد عامر وی چې زه سهار داسې ګورم چې د پاکستان نوي کلاړیانو باندې په میډیا باندې هغې باندې ډېر غټ تنقید کیږي. نو یو میچ وی بایلو څه غټ کار خو نه دی کړی، وایي نوي کلاړیان دي او دی له مکور ورکول پکار دي او دی پرېږدي چې دی زده کړه وکړي. وایي مونږ هم د مخکې د یو اس اے نه میچ بایللو چې دا هغه ټیم حصه زه هم وم. ښه صفا خبره کړې ده چې مونږ د یو اس اے نه میچ بایللو د هغه ټیم حصه زه هم وم. د اشاره چې کوم د بابر اعظم طرف له ده چې د بابر اعظم په کپتانۍ کې خو مونږ د یو اس اے نه میچ بایللی، که اوس مو د انډیا نه میچ بایلو څه چلو شو. نوجوان کلاړیان دی خو لا زده کړه کوي. نو زده کړه ګوره په انټرنیشنل میچ کې نه کېږي. زده کړې دپاره به ته ډومیسټک کرکټ له ځې، زده کړې دپاره به ته فرست کلاس میچونه کې، زده کړه ته په انټرنیشنل کې نشي کولی. دا خو بس ښه کار دی، بس نوی کلاړي دی راځي زده کړه پسه بني او انټرنیشنل ټیم ته یې راچوه. انټرنیشنل ټیم کې به هغه شاټونه مې زده کوي، انټرنیشنل ټیم کې به هغه لوبه زده کوي. لکه یو سینیر کلاړي، یو ښه کلاړي وي چې هغه کرکټ سره ډېر جوخ پاتې شوي وي، د کرکټ یو ډېر غټ کلاړي وي، یو هغه هم داسې قسم خبرې کوي نو تاسو به خپله وایئ چې دا دی ټول د بابر اعظم په بغض کې لګیا دي. لکه ښه صفا پته لګي چې د بابر اعظم په بغض کې دا خلک خبرې کوي. دی له هم ښه پته ده چې دا ټیم زمونږ کمزوری دی، خو دی ځکه سپورټ کوي چې چېرته بابر اعظم واپس ټیم ته رانشي. همدا کمزوری ټیم دی په دې وجه سپورټ کوي چې بابر اعظم چېرته دوباره دی ټیم ته رانولي. همدا محمد عامر دی چې د په وجه باندې موږ د یو اس اے نه میچ بایللی و. میچ سوپر اوور ته لاړو، په سوپر اوور کې د ظالم زوی 18 رنزونه ورکړل. هم ډېره ظالم زوی 18 رنزونه ورکړل. د په وجه باندې موږ د یو اس اے خلاف میچ بایلو. دی اوس وایي چې موږ د یو اس اے نه بایللو څه چلو شو، نوجوان کلاړیان دي مکور له ورکول پکار دي. د یو اس اے خلاف خبره د ځکه وکړه چې هغې کپتان بابر اعظم و. بابر اعظم کپتان نو ځکه دی وایي چې دغه په کپتانۍ کې موږ د یو اس اے نه میچونه بایللي دي. نو که اوس د پاکستان نوجوان ټیم خو دې ځکه خبره غلطه کړې چې نوجوان کلاړیان دي اوس زده کړه کوي. نو تاسو ماله وایئ چې زده کړه په انټرنیشنل ټیم کې کېږي، که نه زده کړې دپاره به ته ډومیسټک کرکټ کې پریکټس پکې فرست کلاس میچونه پکې. لکه دا هغه محمد عامر دی که چېرې د دې ټیم کپتان اوس هم بابر اعظم وی که نه نو د ده دا ټویټ چې کوم دی دا به بیخي الټه و. ده به داسې ترخې خبرې کړې وي بابر اعظم پسې هم ټیم پسې هم هر کلاړي پسې. خو بدقسمتي دا ده او د ده خوش قسمتي دا ده چې بابر اعظم په ټیم کې نشته دی. نو ډېر خلک داسې دي د بابر اعظم چې څومره هم نفرت پار خلک ته چې کوم د بابر اعظم نه جیلس کېږي، د بابر اعظم یې نه دی خوښه، نو هغوی دا ټیم په دې وجه سپورټ کوي چې دې ټیم له چېرته بابر اعظم دوباره رانشي. خو هغه به دوباره ځکه راځي چې د پاکستان بیټینګ کنسسټنټلی فلاپ کېږي.